سینیټر صاحب بسم الله بس تاسو نو ګوزګه چې پی ټی آی او بل طرف ته مسلم لیگ د دوی خپل یو ماچ څنګه یو هارد پوزیشنینګ شوی دی تاسو راته لګي انالیسس وکړئ چې دا وی آر هیډینګ رائټ ایٹ د مومنت. ډیره شکریا حسن خان. مونږ خو چې ته زونه بلکې په ګول دایره کې وشس سرکل جوړ بالکل هغه ګول دایره داسې ده چې تاسو وګورئ درې نیم کاله د پی ټی آی یو پوزیشن او د مسلم لیگ نون چې د وخت کې د پی ډی ایم غټه پارټي ده رولینګ پارټي ده د هغې بل پوزیشن اوس دې دواړو خپل پوزیشنونه بدل کړي دي میوزیکل چیر. بالکل مونږ به مطلب دا د پی ټی آی نه اورېدل چې آرمی چیف چې دا د قوم پلاري او هغه ته ایکسټنشن ورکول پکاري او غیر معموله توسیع ورته ورکول پکاري او د هغې په سرپرستۍ کې موږ په یو پیج باندې یو په یو لاین باندې یو دا خبرې به ډیموکراسي دپاره چې دا به موږ اورېدې او د مسلم لیگ نون د طرف ته موږ دا اورېدل چې ووټ کو عزت دو مجھے کیوں نکالا یا دا سیزونه بیا هغه پوزیشنونه چینج شول. اوس چې چا دا خبره به کوله چې آرمی چیف دا چې کوم دی نو د قوم پلاري او هغه ته توسیع ورکول پکار یو په خپل ټویټر او فیسبوک په ډي پیز باندې به د آرمی چیف او د ډي جی آی سای تصویرونه لګول. هغې دا وایي چې میر جعفر دی، میر صادق دی، نیوټرلز دی، جانورز دی، دا ټول مطلب دا هغه څیزونه او هغه چې کوم د مسلم لیگ نن مطلب دا نن سبا بیانیه ده هغه دا چې عام فورسز خلاف پروپیګنډا کولو، عام فورسز کریټیسایز کولو، عام فورسز ډیګریډ کولو دا د ملک د یکجهتۍ او سالمۍ. نو زه خو وایم چې بدقسمته نه سیاسي جماعتونه دا په یو ګول دایره کې دا سفر کوي. دې کې شک نشته چې د پاکستان دی وخت کې د ټولو نه غټه مسله دا ده چې موږ اسټابلیشمنټ څنګه د پولیټیکل دایرې نه وباسو، اسټابلیشمنټ څنګه په خپل کانسټیټیوشنل دایره کې محدود کو. دا یو ډېر اهم څیز دی خو د دې دپاره سیاسي جماعتونو له چې کوم کومیټمنټ پکار دی او کوم حرکت پکار دی نه دې ټیم کې چې کوم پی ټی آی انټي اسټابلیشمنٹ کوم شی اغستې دی تاسو غنئ دا چیرې it shall be supported دا پکار دی چې سپورټ شي کنه دا کوم دا خبره کوم کنه چې بدقسمتۍ نه دا سفر ځکه د ګول دایرې دی چې زموږ سیاستدانانو د اسټابلیشمنٹ خلاف پرنسپل سټانس اصولي موقف په ځای باندې وصولي موقف اختیار کړی دی او همیش هغې اسټابلیشمنټ ته دا وایي چې ماته څه راکړه. نو په دې وجه باندې ماته څه بهتري په نظر نه راځي. مثلا د عمران خان چې کوم سټانس دی وخت کې بصد احترام زه دا خبره وکړم چې هغه دا نه غواړي چې سویلین سوپرمیسي دی راشي، هغه دا نه غواړي چې کانسټیټیوشنلیزم دی راشي، هغه دا نه غواړي چې ټرو ډیموکراسي دی، هغه دا نه غواړي چې اسټابلیشمنټ تر دې معاملاتو نه لرې شي. هغه اوس هم اسټابلیشمنټ ته دا وایي چې بھائی تاسو ماله دا څیز راکړئ او زه مطلب بیک ډور زه هغې سره مذاکرات کوي بیهایند د ډورس او هغه هغې ته د انلیمیټډ غیر معینه مدت د توسیع هغه آفر کوي. نو اوس هم د اسټابلیشمنټ سره چې په مذاکرات دي نو هغه د دې دپاره نه دي چې سویلین سوپرمیسي یا ټي ډیموکراسي یا د دې دپاره دي چې ماته څه پولیټیکل گینز